بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د بسم الله الرحمن الرحیم، یوه ډیره زیاته قیمتي، یوه ډیره زیاته مجربه او ډیره زیاته عظیمه شانه وظیفه ده. محترم مسلمانانو، تاسو کو د بسم الله الرحمن الرحیم د وظیفه واورېدله، دومره به حیران او ته پاتې شئ، دومره چې ربه څومره ته د قدرتونو مالک یې، دومره فواید د بسم الله الرحمن الرحیم شته دی او اوس پورې موږ د دې نه خبر نه یو. نو راځئ د بسم الله الرحمن الرحیم دا پیدې دا تاسو واورئ. څومره ستاسو مشکلات دي الله پاک به دله ختموي، څومره ستاسو حاجتونه دي او دغه حاجتونه پوره کیږي نه انشاءالله العزیز. الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت د بسم الله په دې یوې وظیفې سره پوره کړي. دې سره سره محترمو که ستاسو مال او دولت پکاري، رزق پکاري، نو بسم الله د وظیفه شروع کړئ. الله پاک به ستاسو هر مسله د مالی مشکلات چې کوم دي، دغه رنګې رزق دی، پیسې دي، دولت دی، انشاءالله العزیز لازمي الله پاک به ستاسو مدد دغه کوي. خو تاسو یو ځل بسم الله د وظیفه دا وکړئ. دغه رنګې د شپې تاله خوب نه درځي، یا کله کله د غلو یری، کله یو مسله کله بله مسله، بدن کې مرضونه دي، بیماری دي، د هغې نه د نجات دپاره، دغه بیماری ختمولو دپاره د بسم الله د وظیفه راوکئ. انشاءالله العزیز ډیره زیاته مفیده دا وظیفه بیا هم وایي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته، د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې کله تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم د وظیفه کوئ، که تاسو سل پیرې بسم الله ویله، سل پیرې، او د هغې نه بعد هم دعا وکړه د خپل مشکل دپاره، الله پاک به دله مشکل اسانوي. که تا دعا وکړله د خپل حاجت دپاره، الله پاک به درله حاجت دا پوره کوي. که تا سل پیرې دا وظیفه وکړه د بسم الله، نور چې کله راوخېږي د هغې نه مخکې یا وروسته سل پیرې دې ویلې، او د هغې نه بعد د غوبرې په یو لوښي کې واچولې، هغې دم کړې او د غوبرې اوس کړې. بدن کې څومره بیماری دي الله پاک به درله تمامې بیماری دا ورجوي. دغه مسلې بیماریانې دا به الله پاک ختمه کړي. د ماسخوتن د لمانځه نه بعد که ته یو شپېرې دا وظیفه کې، یو شپېرې، نو څومره د غلو یره ده، دغه رنګې پرسکون خوب درځي نه انشاءالله د غلو یره دا به ختمه شي او پرسکون خوب به درشي دله. که ته دا وظیفه وکړې او د هغې نه بعد سل پیرې ولیکې، نو که چېرته تا سل پیرې ولیکله، نو د هغې نه بعد دا کاغذ تا ځان سره کېښودو، نو کاغذ تا سره پروت دی، نو څومره خلک دي د هغوی په زړونو کې به ستا محبت دا پیدا شي. بسم الله ډېر زیات فایدې دي. پنځمه خبره دا شوله چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم دا 50 پیرې وایي، د یو ظالم بادشاه طرف ته چوف کړي، دغه ظالم بادشاه به الله پاک په د انسان باندې مهربانه کړي او الله پاک به د انسان د هغه د شر نه محفوظ ساتي. څوک څلوېښت پیرې دا کلمات د ووایي او په اوبو باندې دم کړي، او داسې زنانه چې د هغې ماشوم پیدا کېږي ورکړي وله، نو درد تکلیف دا پې نه وي. څوک چې څلوېښت پیرې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او د زمزم په اوبو باندې دم کړي، د کمې زنانه چې ماشوم پیدا کېږي نو هغې ته ورکړي، د اوسکي نو تکلیف به پې نه وي. دغه رنګه څوک چې 35 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي، د هغې نه تعویذ ساز کړي او په کور کې ځوړند کړي، سرکشه جنات دا به نه راځي کور ته، دغه رنګې سرکشه پیریان دا به کور ته نه راځي، د دې لانجو کنجو نه به کور محفوظه وي. څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم 35 پیرې دا ولیکي په یو کاغذ باندې، د هغې نه یو تعویذ ساز کړي، دغه تعویذ به دوکان کې ځوړند کړي،
فرمایي چې دومره مال او دولت به الله پاک د انسان ته ورکړي د انسان هغې ته ګوته په خوله د پاتې شي څوک یو شپېرې د اووایي یا 50 سپېرې ووایي اوبو باندې دم کي او هر قسم بیمار ته ورکړي الله پاک ورته صحت کامله عاجله ده ورکوي څوک چې 50 سپېرې د ووایي یو ماشوم په دم کې داسې ماشوم چې هغې یریږي یا زیل کوي نو الله پاک به هغه ته شفای کامله ورکړي محترم مولانا بسم الله الرحمن الرحیم لس پیدې وي لس نو کوشش وکړئ دغه بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه وکړئ انشاءالله دغه لس پیدې به تاسو ټولو ته میلاویږي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته